أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. دی آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د انفاق فی سبیل الله تذکرہ فرمایلی دا یا د کوم خلک چې د ورځې په حصہ کې یا د شپې په حصہ کې د الله په نامه باندې خیر او خیرات ورکوي د هغوی دپاره د الله په نیز باندې ډېر لوی اجر دی او بیا ورپسې د سود معاملات چې کم دی چې کم خلک په سود باندې پیسې ورکوي یا اخلي او یا سودی کاروبار کوي د هغې متعلق الله رب العزت دې آیتونو کې ذکر فرمایلی دی. مختصر دا چې علماء مفسرینو د دې آیت متعلق چې کم دی دا ویلي دي لکه حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چې دا آیت کریمه نازل شوی دی په حق د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کې چې د سره 4 درهم او 1 درهم د شپې د الله په نامه باندې ورکو 1 درهم د ورځې د الله په نامه باندې ورکو او 1 درهم په پټه باندې د الله په نامه ورکو او 1 په ښکاره باندې ورکو او نور هم مفسرین د دې آیت شان نزول ذکر کړی دی په خپل ځای باندې هر یو شان نزول برابر دی لیکن دلته چې دې مفسر کم ذکر کړی دی موږ باغې اکتفا وکړو ځکه الله فرمایي الذین کسان ينفقون چې خیرات کوي دي اموالهم مالونه خپل باللیل په شپه کې والنهار او په ورځ کې سرا په پټه او علانیة او په ښکاره سره فلهم پشته دوی دپاره ثواب اجرهم عند ربهم په نیز د رب ستاسو ولا خوف علیهم او نه به وي هېڅ قسم یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به وي دوی غمجن د قیامت په ورځ باندې الذين کسان یاکلون الربا چې خوري دوی سود لا یقومون نه به پاسېږي دوی الا مگر کما یقوم الذي لکه چې پاسي هغه کس یتخبطه شیطانو چې رسولی دته شیطان من المس له لیونتوب نه ذلک بانهم او دا کار په سبب د دې دی بانهم چې بېشکه دوی قالو ویل بدا انما البیع یعنی اقرسول او غستل مثل الربا پشان د سود دی واحل الله البيع او حرام کړی د الله تعالی بیع وحرم الربا او حرام کړی دی سود فمن جاءه پس هر څوک چې راغله دته موعظه من ربه راغله د نصیحت له طرف ددنه فانتهى پس دې منع شو فله ما سلف پشته د لپاره هغه پخوا تیر شوي امره الی الله کار د الله طرف ته چې کوم دی ومن عاد او هر څوک چې راوګرځېدل فاولئک اصحاب الناس پس دغه کسان چې دي هم خاوندان د اور دي هم فیها خالدون او دوی به په دغه اور کې همیشه دپاره. مفسرین لیکلي دي چې سودخور به د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت د خپل قبر نه داسې راپاسوي لکه چې د شیطان د طرفه یا شیطان د اثر د طرفه چې کوم دی یو سړي ته ضرر ورسي او هغه ته لیونتوب ورسي او دی لیونی شي چې د لیوني څه حال وي دغه شانې به د سودخور حال وي دی به د خپل قبر نه داسې راپاسي یعنې په ګټلو د مال کې چې بې خو روا ده سود هم روا شو او دیوا ربا یعنی سود په مثل د دې واچو د پاره د مبالغې چې څنګه به حلال ده دغه شانې سود هم حلال دی
الله د هغې ممانعات وکړو، یعنی هغه ګناه چې د پخوا کړې وه د هغې نه دی منع شو، الله رب العزت په چې کوم دی ورته هغه تیر ګناه معاف کړي. او کچرې راوګرځېدل دوی د دې خبرې نه او انکار یې وکړو، نو داسې خلک چې کوم دی د هغوی ټکانه جهنم دی او دوی به همیشه همیشه کوم دی په دغه جهنم کې وي. یمحق الله الربا، او کبوي الله تعالی مال د سودیانې برکت یخلی و یربي الصدقات، او زیاتوي خیراتونه. والله والله پاک چې دی لا یحب محبت نه لري، یعنی نه خوښوي کل کفار حسیم، هر سخت کافر ګناهګار. ان الذين بشک هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي، واقاموا الصلاة او قائموي لمونځ وآتوا الزکات او ورکوي په خپل مالونو کې زکاتونه، لهم د دې لپاره اجرهم اجر عند ربهم پنیز د رب د دوی، ولا خوف او نه به وي په دوی باندې هېڅ قسمه یاره، ولا هم یحزنون او نه به وي دوی غمجن د قیامت په ورځ باندې. یعنی کم خلک چې په الله باندې ایمان راوړی دی او نیک اعمال اختیار کړي دي او د الله احکامات چې کوم دی پوره ادا کوي، د هغوی لپاره د الله په نیز باندې دا اجر دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای هغه کسان چې ایمان هم راوړی دی، اتقوا الله ویرېږئ د الله نه، وذروا او پرېږدئ ما هغه څه بقیه من الربا چې پاتې شوي له سود نه، ان کنتم که تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي. دلته علما فرمایي په جنگ سره د الله تعالی، یعنی هر کله چې تاسو حکم د الله تعالی او د رسول الله د ده ونه منلو، تاسو دشمنان شوئ د الله تعالی او د هغه د رسول. او دا قاعده ده چې څوک د چا دشمن دي هغه به هر وخت چې کوم دی ځان د خپل دشمن نه تیار ساتي، نو تاسو هر وخت چې کوم دی ځان تیار ساتئ او کچرې دا د سود دا معاملات هم پرې نه ښودله. فإن لم تفعلوا، پس که ونه کړو تاسو دا کارو، فأذنوا، پس خبر شئ بحرب په جنګ کولو، من الله له طرف د الله نه، ورسولي او د هغه د پیغمبر د طرفه. وإن تبتم، او که توبه وکړه تاسو، فلکم پشته تاسو سره، تاسو دپاره رؤوس اموالکم، سرونه د مالونو ستاسو، لا تظلمون، ظلم مه کوئ، ولا تظلمون، او نه دې په داسې باندې ظلم کولی شي. ویلی دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې هر کله الله پاک سود حرام کړو نو روای سلم کړو، او ده وویله چې زه ګواهي کوم په دې خبره باندې چې دا سلم په ډېټه باندې په تحقیق سره هغه الله تعالی حلال کړی دی او په دې باندې چې کوم دی حکم کړی دی. وإن كان او کوي قرضدار ذو عسرة، خاوند سختۍ یعنی درمانده، فنظرة، پس قتل دی هغه ته الی میسرة، تر هغه وخته پورې چې دی غني شي. وأن تصدقوا، او بخنه دی وکړي او بخنه وکړئ تاسو دې قرضداري ته، خیر لکم، دا ستاسو دپاره غوره ده. ان کنتم کچرې تاسو تعلمون، پوهېږئ په دې خبره باندې. واتقوا، او ویرېږئ د الله نه، یوما په هغه ورځې نه، ترجعون چې ورګرځېدلی به شئ فيه په دغه وخت کې الی الله الله طرف ته، ثم بیا توفا پوره به ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت جزا د هغه د عمل چې کړی وي، هم لا یظلمون، او په ده باندې به هېڅ قسمه ظلم نه کېږي. یعنی کچرې تاسو چاله قرض ورکئ او هغه قرض چې کوم دی هغه نشي ادا کولی، نو تاسو ورته معافي وکئ، بخښنه ورته وکئ، او کچرې داسې نه وي نو هغه له چې کوم دی د هغه خپل قرض د ادا کولو ټیم چې کوم دی بړاو کوي، او دا د الله طرفه چې کوم دی یو قانون دی. او د داسې ورځې نه ویرېږئ چې په هغې ورځ کې چې کوم دی هېڅ قسمه څوک به د چا مدد نشي کولی، او چا چې نیک اعمال کړي دي په هغوی باندې به ظلم نه کېږي، او چا چې بد اعمال کړي دي په هغوی باندې به زیاتې نه کېږي، او د هر یو عمل به پوره بدله الله رب العزت چې کوم دی د انسانانو ته ورکوي.
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिन कुल्लि दामिन तौफ़ीक़ रखी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिल व अला आलिहि वसल्लम व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।